جی بالکل دلته چې کوم اطلاعات دي چې د سوات نه کومه ریله را روانه ده دې وخت کې په دریای سوات کې 180 کیوسک اوبه چې کوم دی هغه ریکارډ شوي دي د منډه هیډ ورک په مقام باندې. هغه دې سره چې کوم مقامي د سیند په غاړه باندې کلي دي هغه خالی کېدل شروع شوي دي. دې وخت کې د میولو کلي چې کوم دی هغه په مکمله توګه دغه سیلابي اوبو په ګریپ کې راغلی دي. دې سره سارسنګ یعنې میزاړر یونین کونسل چې کوم دی هغې ته ډېر کافي زیان رسېدلی دی. دې خوا ته نیست علاقه چې کومه ده د هغې ته اوبه داخلي شوي دي او خلکو نقل مکاني شروع کړې ده. دې وخت کې چې موږ په کوم ځای کې ولاړ یو نو دې خوا ته زموږ نه په لږه فاصله کې دریای سوات دی. ټریفک په مکمله توګه باندې بند شوی دی او مخکې هیڅ څوک نه پرېږدي او کوم منډې هیډ ورک ته چې لار ده نو دا بازو په مقام باندې او د ټاټونو پل په مقام باندې ټریفک چې کوم دی نو هغه بند شوی دی. سهار چې کوم دی دغه 70,000 کیوسکو د هغې نه بیا 135,000 شو او دې وخت کې 180,000 ده. چونکې ویلې کېږي چې د پنجګوړه نه به 90,000 کیوسک اوبه چې کوم دی دغه ریله به راځي. دې سره د خوازخیلې نه 220,000 کیوسک اوبه چې کوم دی هغه به راځي. په 2010 کې چې کوم سیلاب راغلی هغه 3,00,000 کیوسک اوبه وې چې 50% 400 چې کومه ده په خپل لپیټ کې اخیستې وه او دې وخت کې دا خو ویلې کېږي چې دا 3.5 کیوسک اوبه دي. نو 400 ته خطره ده. دې وخت کې منډه هیډ ورکس کوم ځای چې دی نو هغه اوبو ډېر زیات خراب کړی دي او نیر طرف ته اوبه تللي دي. هلته کې مشینرۍ ودرولې شوي دي او اوبو له چې کوم دی نو مخ بدلی. د دغه اوبو د راتګ سره مردان خو په خطره کې شوي دي چونکې نوخار 400 هغه خو ده په خطره کې. دې سره ضلعي انتظامیه چې کوم دی هغه ایمرجنسي نافظ کړې ده. د سکولونو چوټیانې چې کوم دی نو هغه لګولې دي. ایمرجنسي هسپتال یې جوړ کړي دي. 8 سنټرې قایمې کړي دي. ورسره چې کوم دی نو د دیګونو بندوبست یعنې د خوراک بندوبست یې کړی دي. سرکاري سکولونه چې کوم دی هغه د دې دپاره خالي کړي دي او دې سره سره 10 کښتۍ چې کوم دی نو دې وخت کې ضلعي انتظامي راغوښتې دي او د 15 کښتو د مزید چې کوم دی نو هغه اډر ورکړی شوی دی. دې وخت کې د پاک آرمي ځوانان خو را رسېدلي دي او ورسره چې کوم دی نو ضلعي انتظامیه او ټوله محکمه چې کومه ده هغه په دې کې چمتو ده. خو دې وخت کې نقل مکاني روانه ده. هغوی ته چې کوم دی نو 120 پورې پلینکو چې ورکړي شوي دي. خو دغه خلکو په پلینکوچو کې د تګ نه انکار کړی دي او دوی وایي چې موږ له ډاډ څه نه راکړي چې موږ پکې خپل سامانونه خو محفوظ ځای ته کړو. خو چونکې ضلعي انتظامیه وایي چې دې وخت کې د سامانونو د وړو ټیم نشته دی او دې وخت کې د خلکو ځانونه چې کوم دی نو هغه بچ کول دي. چونکې مخکې نه د ضلعي انتظامي اطلاع پکار وه خو دا غفلت دی چې د سهار نه چې کوم دی نو دا اطلاع خوره شوې ده چې د اوبو دغه ریله چې کومه ده را روانه ده. نو دې وخت کې په 400 کې ډېر نازک صورت حال دی او خلکو ته دغه اپیل کېږي چې خلک اپنی مدد دې وخت کې لګیا دي خو دغه ځایونو ته هغوی له ځان رسول دي چې دغه خلک محفوظ مقاماتو ته ورسوي او دغې خلکو لپاره سینې کولو کړي او دوی لپاره د خوراکي توکو بندوبست وکړي او دې وخت کې پولیس انتظامیه ټریفک انتظامیه هغوی ځای په ځای په روډونو ولاړ دي او ځای په ځای چې کوم دی نو روډونه بند شوي دي. خو په سونو خلک چې کوم دی تماشې له راغونډ شوي دي نو په دغې باندې انتظامي ته ډېر زیات خفګان دي او دا یې خلکو ته وایي چې د دې ځای نه لرې شي. دا پلونه چې کوم دی نو دا څه وخت خو وړلې کېدی شي نو لحاظه تاسو خپل ځان محفوظه کېږي.